عزیزانو نن موضوع د زینب بنت خزیمه رضی اللہ تعالی عنہا دا ربیع الثانی کی چې دا اوس کمه میاشت شروع ده په دې کې وفات شوې ده. د دې خپل نوم زینب مبارکو رضی الله تعالی عنها، د پلار نوم یې خزیمه چې د اسلام راوړلو نه مخکې دا خزیمه مړ شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت الله لا نو ورکړی چې دا مړ شو، او زینب رضی الله تعالی عنها د نبوت نه 15 یا 14 کاله مخکې پیدا شوې وه، او د دې د مور نوم و هندۍ مور وه. هغیم ایمان راوړی دی رستو په اخر کې. او زینب رضی الله تعالی عنها د بنو عامر د علاقې اوسیدونکې وه، او د دې په قابله کې ایمان راوړل دا ډېر ناممکن و. دغه قبیله چې اسلام سره څومره نفرت کو، دومره به نورو کافرو قبایلو نه کو. دا په هغه کلي کې دی ایمان راوړه زنانه، او فرمای چې دی کله ایمان راوړه نو د کفر په حالت کې هم دی کې سخاوت ډېر زیات و. دا د سخاوت نه ډکه وه. فرمایي د کفر په وخت کې د دې زړه ډېر زیات نرم و، او فرمایي چې د مکې مکرمې نه یا د طایف نه به خلقو سفر کو نو د دې په کلي به دا خلک راتلل، او د دې کور دا مشهور په دې باندې چې دا د مسافرو ته روټۍ هم ورکوي او ځای هم ورکوي. نو د کفر په حالت کې به دې د مسافرو د غریبانانو د یتیمانانو ډېر خدمت کو. او فرمایي وی دې چې کله ایمان راوړه نو د دې اول نکاح عبدالله بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سره وشوه، او بعضې تاریخ لیکي چې د طفیل بن حارث سره شوې ده. عبدالله بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح وشوه، ایمان راوړ، په مکه مکرمه کې اوسېدل. کله چې د هجرت وخت راغی نو نبی علیہ السلام هم هجرت وکړه او صحابه هم هجرت وکړه، او دې په خپله مدینې مبارکې ته د خپل خاوند سره هجرت وکړه، مدینې مبارکې ته ورسېدل. فرمایي وی زینب رضی الله تعالی عنها چې مدینې مبارکې ته راغله نو دی خپل سخاوت پرې نه ښود، په هغې کې نور زیاتې وکړه. فرمایي وی څنګه چې راغله نو د مدینې مبارکې یو زنانه او 2 یتیمانان دی خپل کور ته راوست، او په خپل کور کې د دغو د ښځه چې کونډه شوې وه او 2 یتیمانان ورسره دي د هغې قفالت په خپله شروع کړه. فرمایي یو ځل ورته چا وویل چې دا ته څه کې چې ته کپړې په خپله دې کونډې زنانه ته او یتیمانانو
ماشومانو ته یې وینځي، روټۍ هم وله ته ورکې، کور کې دې هم وله ځای ورکړی، دا هر څه ته ولې کې. دا ورته فرمایي چې ماله پته ده زما دا خدمت چې زه د کونډې او د یتیمانانو کوم پردي کسان دي، لیکن ماله پته ده الله به زما دا خدمت بې ځایه نه بوځي، د دې بدل به ماله الله راکوي. زه د الله نه د دې بدل غواړم. دا به دومره خدمتګاره وه. او چې کله جنگ احد راغی نو په جنگ احد کې دغه خاوند مبارک عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنہ دا شهید شو. چې شهید شو نو دا یو ځل ورته چا وویل چې خاوند مبارک دې په جنگ احد کې شهید شو، ته څه وایې دې باره کې؟ دې وفرمایل وی الحمدلله زه د الله شکر وباسم چې زما خاوند مبارک دا د الله په لار کې شهید شو، او په دې باندې زه اجو جړا نه کومه، ځکه چې زما خاوند تعالی لویه مرتبه ورکړه، هېڅ جړا یې نه کوله. زه په دې خوشحاله یم. او فرمای یو ځل وله یو زنانه راغله او ورته وایي یا زینب رضی الله تعالی عنها زما د دې لور واده دی، خو زما سره دومره څه نشته چې زه پې د خپل لور ته څه د واده دپاره سامان والم. زینب رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې دې دپاره به جهیز زه اخلمه. خپل صادر یې خرڅ که، قیمتي صادر یې او فرمایي خپله سونه وه ورسره چې خپل خاوند وله ورکړې وه، وایي هغه دواړه یې خرڅ کړه او د دغې زنانه دې لور ته یې د واده دپاره سامان واخیست چې ستا لور ده زما لور ده، دې له به زه په خپلو پیسو خرچه کوم. نو په خپلو پیسو یې وله هر څه واخیست او دغې زنانه له یې ورکړه. دومره سخاوت په زنانه کې. مونږ خو دې الله معاف کړي، مونږ ځان ته اول سخاوت ګورو، ځان ته وګورو. بشر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زما پلارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاړه او طرز کې د الله پیغمبره زما یو زوی دی، هغه له ما په تحفه کې خپل غلام ورکړه چې دا ستا شو. په هغه ټایم کې غلام به د 100,000 دراهمو د 150,000 روپو دراهمو غلام به خرڅېده. وی دا مې خپل زوی ته تحفه کې ورکړه. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی ستا لور اولاد شته وی او د الله پیغمبره لور اولاد به هم شته. نبی علیہ السلام ورته فرمایي هغې له دې څه ورکړه؟ وی د الله پیغمبر هغې له خو مې سم ورنه کړ. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل شا به لاړ شه د خپل بچي نه دې دغه غلام واله، تا نورو بچو ته نه دی ورکړی، صرف د یو بچي ته دی ورکړی، شا به دا واپس دې واله او که نه د ټولو بچو ته هم دغه رنګې ورکه. یاد وساته، صحابي ته نبي علیه السلام فرمایي و یاد وساته چې زه په ظلم باندې ګواهي نه کومه د قیامت په ورځ چې ته زما دپاره راشې چې ما دپاره به نبي علیه السلام ګواهي وکړي چې د الله پیغمبر خپل زوی ته غلام ورکړی. دا ظلم کې یا ټولو بچو ته ورکه، او که ټولو بچو ته غلام نشي ورکولی د دې بچي نه یې واله. نن زمونږ معاشرې ته راشه، زمونږ په معاشره کې دا حدیث ولګوه د یو سکه بچو یو پلار د یو بچي سره به یو رنګې راویوي، د بل بچي سره به بل رنګې راویوي. پیمان یې ووایو مونږ د بچي او د لور په منځ کې هم فرق کوو، حالن کې دا نر بچی او دا جینۍ بچی د یو د مور خېټه ده، لیکن فرق پکې کوو. بچی ته میراث میلاویږي، لور ته نه میلاویږي. د دې تپوس به قیامت په ورځ الله کوي. دا ونه وایي چې کنې یارې
ما نه خو په تپوس نه کېږي زه پلار یم نبي علیه السلام صحابي واپس کا چې زه په ظلم ګواهي نه کوم دا خو ظلم دی پیمانې ووایه زما بچی چې سکول ته ځي زه هغه له 120 روپۍ ورکوم لور مې چې سکول ته ځي پیمانې ووایه 10 روپۍ نه زیاتې ورکوو لور ته په خپلو بچو کې دومره فرق کوو چې ماشومتوب له والې تر مرګه پورې تر بلوغه پورې تر واده پورې د خپل لور سره او د زوی سره والله چې دومره فرق کوو لکه ځمکې نه اسمانه پورې زما پښتون سوی وی ماله لور میراث ماف کا په زندګۍ مې وانه اورېده نه به تاسو اورېدلي چې زوی راپاسي او پلار ته وي ما دله میراث ماف کا ماف کوي مړه د مشرانو خو به چا نه اورېدلي ماف کړی دی او چې لور د پردي کور شي نو میراث بیا نه ورکوي دا میراث خو بیا پردي کور ته ځي افسوس مسلمانه زمونږ دپاره دا حدیث او دا واقعات د صحابو چې په دې میاشت کې کم ما بیان کړه په تېره میاشت کې دې کې زمونږ مقصد دا دی چې مونږ کې دغه شی راشي زینب رضی الله تعالی عنها پردي بچو سره دومره مینه محبت چې خپل کالی وله خرڅ کړه والله زنانه هر څه کوي خدای یاد وساته چې بچی بیمار شي خپل کالی وله نه خرڅوي خرڅ به کړي او زینب رضی الله تعالی عنها داسې سنت ژوندي کړو دا د مفتو سنت خو هر څوک کولی شي یاره چې 4 رکعاته نفل مې وکړه ښه دې وکړه خو چې کوم فرض دی ستا په کور کې تا پرېښی هغه به څوک ادا کوي هغه لور ته به حصه څوک ورکوي هغه خو فرض دی والله دا نفل مه کوه دا فرض وکړه خپلې لور ته خپله حصه ورکړه خپل میراث ورکړه والله دا نفل که تا وکړه او که ونه کړه په دې دې الله نه نیسي خو په دې فرضو دې نیسي قرآن کې د میراث ذکر راغلی دی دغه میراث ورکول فرض دي فرض سنت نه دي نه مستحب دي نه واجب دي د مونځ غوندې میراث ورکول لور ته والله دا داسې فرض دي لکه مونځ فرض دی دا داسې فرض دي لکه حج فرض دی چې مالدار افسوس مونږ صرف فرض یو رانیولې چې مونځ فرض دی او روژه فرض ده ځکه په دې خو د چا تاوان کېږي پیمان په دې تاوان کېږي زمونږ نه په مونځ زمونږ تاوان کېږي نه په روژه زمونږ تاوان کېږي او دا حج هم بعضې ټایم کې الله مو دماغ کې خلک د ریا دپاره هم کوي چې ماله خلک حاجي صاحب ووایي او نیکان خلک شته صرف د الله دپاره یې کوي نو زینب رضی الله تعالی عنها به په خپله اوس کونډه د خاوند مبارک وفات شوی دی خو سخاوت نه لاس نه دی خوږی سخاوت یې د هغې نه هم زیات که او فرمایي یو زنانه وه د هغې خاوند وفات شو بچی وله یتیم پاتې شو نو دغه زنانه څه د بچي خپل کور ته راوسته او زینب رضی الله تعالی عنها والله د بچي ته د پیو هم بندوبست وکړه بعضې ټایم کې د مور په سینه کې پی نه وي نو د چیلۍ د پیو بندوبست یې هم وله وکړه او دې ته به پی ورکول او فرمایي ورته وی تر څو پورې چې تا له خپله سهاره نه وي میلاو شوې ته به زما په کور کې اوسېږي هغه خاندان خبره شه د لرې نه هغې په سورلو را روان شو زینب رضی الله تعالی عنها کور ته ورته چا ویل چې ستاسو لور دلته ده نو هغې وله راغله زینب رضی الله تعالی عنها ته هغې عرض کوي چې تا به ډېره خرچه کړي ستا په کور کې زمونږ د دې ماشوم به ډېرې پی خرچه شوي وي زما د دې لور د دې به ډېره خرچه شوي پیسې ووایه چې څومره پیسې ستا لګېدلي چې مونږ یې دله درکړو زینب رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي نه داسې نه کېږي دا خو ما د الله دپاره څه کړي دي د الله دپاره د دې کفالت ما کو او تاسو خپله سهاره میراو شوئ خپله لور خپل بچی بوځئ دا هر څه ما د الله د رضا دپاره کړي داسې صحابه
او فرمای وی عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شهید سمود بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته د نکاح پیغام ولېږه د یتیمانو خدمت یې کو څه فرمایلی وو چې زما دا خدمت به الله پې ضایع کوي نه د چا په نکاح کې راغله د دواړو قونینو سردار په نکاح کې راغله د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغله کم او بیش 30 سال عمر یې دی چې د نبی علیہ السلام سره نکاح وشوه د عیدت نه بعد او 400 دراهم نبی علیہ السلام دې زنانه ته ورک زینب رضی الله تعالی عنها ته چې دا ستا مهر شو هغه مهر یې وله ورکه او د نبی علیہ السلام دا 5مه بیبي شوه دا 5م نمبر بیبي وه چې د دې سره نکاح وکړه او عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې دې سره چا کالی راوغی دې له ورک نو هغه کالی خرڅ که او هغه په یتیمانانو په غریبانو کې تقسیم که او چې اوی فرمایل زینب رضی الله تعالی عنها چې زه د دنیا چمک څه کومه چې زما کالی په غاړې و چمک به یو او دا پړک پړوک به زه په دې څه نه کوم مال آخرت په کار دی چې الله مال آخرت راکړي زه د دنیا په چمک او په دمک څه کوم داسې بیبیانې او فرمای و یو ځل نبی علیہ السلام راغی او ته فرمای یا زینب رضی الله تعالی عنها تا روټۍ خوړلې ده وی دا ورته څه عرض کړي د الله پیغمبره زمونږ کره روټۍ وه زما په کور کې روټۍ وه خو ما روټۍ چې خوړله نو یو یتیم راغی او زما ګیټ یې وټکو او ما ته وویله چې که صحیح د الله په نوم راکئ نو ما هغه روټۍ یتیم ته ورکړه خپله چې دا وخوره نبی علیہ السلام مسکی شو او ورته وی فرمایل چې ام المساکین واقعي ته مور د مسکینانو یې ته مور د غریبانو یې واقعي چې ته هغه زنانه یې چې ته په غریبانو باندې خپل ځان روټۍ دې وله ورکړه داسې به موږ وکړو هسې یو خبره کو موسی علیہ السلام یو ځل رب ته سوال وکړه چې یا رب کریمه ما ته وښایه چې ستا په نوم خلک څه صدقه ورکوي الله پاک ورته وفرمایل چې زما پیغمبره د هغې تپوس مه کوه و یا رب کریمه ما ته وښایه زه دا ګورم چې ستا په نوم خلک څه ورکوي نو الله پاک ورته وفرمایل چې هغه پلانکي ځای ته لاړ شه هلته وګوره دغه شیونه زما په نوم خلک ورکوي موسی علیہ السلام خو جلالی پیغمبر و غصه به ډېره زر ورتله قبطي چې په سوک وله فوقذو موسی فقضا علی په چې سوک یې ورکړه کیسه یې وله ختمه کړه چې موسی علیہ السلام راغی چې وی کته نو الله پاک ورته وښودل چې زما په نوم ما د خلک دغه شیونه راکوي چې وی کته قول هم زړو موسی علیہ السلام پس جلالی شو و یا رب کریم ستا په نوم خلک دا شیونه ورکوي چې د دې نه زیاتې شي وی او ای زما پیغمبره کله چې زما بندګانانو نه څه زیاتې شي هغه بیا زما په نوم ورکوي موږ داسې کورونو کې کوو که نه کوو چې کم زیاتې شي بې ځایه شي په کور کې د چام خوښ نه وي لړی کړي کله موږ ته دلته ماشومان راشي وی جي دا مې مور راکړه دا کپړې دي زه ورته دا د څه شي دي اوس ماله خو پته وي چې کور کې مړی شوی دی وی چې جي دا راکړه وی چې که دا جامې مولي صاحب اچوي هغې کور ته ویسه دا د سړي جامې دي که بیا یې اچوي نو ما ورته مې بچیه ستاسو کور کې سړي نشته وی چې شته خو مور مې وی چې موږ تیارېږو نو ما ورته وویل چې بچیه ستا د پلار سره یا هغه تره سره خو ما لیدلی و ایوفون موبایل ورسره و راډو ګاډۍ ورسره وه د هغې نه نه یارېږي هغه هم ماله راوړی که نه نو هغه یې ماله نه راوړي ولې هغه شی خو ښه شی دی که نه او دا کپړې نو ما ورته مې بچیه خبره واوره دا کپړې دې واپس ویسته ملا به هغه یي چې ښه کپړه اچوي
کله کله به د کفن ټوټه راوړي زمونږ د بره ما ته به راوړي چې استاد دا کفن پاتې شوی ما دا دې ولې راوړه نو چې دا مونږ مور مې ویل چې دې نه مونږ یېرېږو نو ما دا تورزم درته په دللي باغ کې زه ښکارم مانې زه تې ځان ته یېرېږم چې ګوتې ورړم نو الحمدلله کفنونه خو بند شو څوک یې نه راوړي چې دنه زیاتي شو واپس یې دوکاندار ته ویسه که شرمېږې پې پادیره کې لړه که خدای ته وګوره والله چې ستا نه څه زه زیات یېرېږم نو هغه شی مه صدقه کوئ چې دنه زیاتي شي باغ کې زه ښکارم مانې زه تې ځان ته یېرېږم چې ګوتې ورړم نو الحمدلله کفنونه خو بند شو څوک یې نه راوړي چې دنه زیاتي شو واپس یې دوکاندار ته ویسه که شرمېږې پې پادیره کې لړه که خدای ته وګوره والله چې ستا نه څه زه زیات یېرېږم نو هغه شی مه صدقه کوئ چې دنه زیاتي شي یو مولاله چا ماسته راوړه دا موضوع هسې دې پورې زما موضوع بله ده خو هسې خبره ده کوم یو مولاله چا ماسته راوړه مولا صاحب چې وکته چې دا غټه کټوۍ او دا دومره ماسته هغه ورته وایي بچی دا دې ولې راوړه ستاسو کور نه خو داسې ماسته چېرته موږ په دې عمر کې نه دي لیدلي وایي دا صرف چې دې کې پیشو خوله وواله نو وایي ځکه مې راوړه مولا ورته وایي ښه دلته یې کېږده چې لږ ټیم تېر شه ماشوم د کور نه بیا راغی وایي اوس څه پسې راغلی وایي دا کټوۍ مې راکړه دا مې د مور د دنیا د تش او دسمادي دپاره ده نو راوړي وله په کوم لوښي کې وو چې په هغې کې به یو دسمات یې کړ هسې پیمانې وویل زمونږ په مولا هغه شی پرزو کېږي چې زما په کور کې زیاتې شي نه یوازې دا مولا درته نه یادومه غریبانو سره یې هر چا سره یې والله چې د دې اجر تپوس په دنیا کې نه لګي اوس زما رشته دار دی ما ته پته ده چې غریب دی زما دا وس ته چې زه ورته 100 روپۍ کولی شم د میاشتې 100 روپۍ خو ورکوه که نه دا خو دې وس دی که نه کور کې ترکاري زیاته پخې کې غریب ته خو یې ورکړه که نه ښوروا پکې زیاته وکړه مسلمانه والله چې د دې کم اجر دی او نبي علیه السلام کومې دعاګانې دي سړي دپاره کړي دي زینب رضی الله تعالی عنها بیماره شوه نبي علیه السلام ورته راغی او تپوس یې وکړه او بیا نبی علیه السلام فرمایي یا رب کریمه دعا یې وکړه چې یا رب کریمه دې له ته جنت ټولې د جنت دروازې وله کولاو ته د جنت دروازې وله په څه خبره کولاو شوې د نبي علیه السلام سره دې 3 یا 2.5 میاشتې زندګي تېره کړه بیا وفات شوه څو میاشتې 3.5 میاشتې خو لیکن صرف یو عمل پکې و چې د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو سره به دې خپل اخلاص کوو بس دغه زندګي وه خادمۍ چې د دې کومه خادمه هغه فرمایي وی دا بیماره شوه نو ما ورته عرض وکړو چې زینب رضی الله تعالی عنها تاسو خو سخته بیماره یئ او تاسو کار مه کوئ دا یتیمانان غریبانان دي دا روټۍ به زه ورکړم وی ما ته یې وفرمیل ما ته والله په دې کې سکون نشته ما له په دې کې سکون میلاویږي چې په دې بیمار ځان باندې زه اخلی پخلی وکړمه روټۍ پخه کړم او دې غریبانانو ته یې ورکړم وی په خپله پاڅېده روټۍ هم پخه کړه اخلی پخلی هم په خپله وکړه په بیمار ځان او فرمایي په دغه بیمارۍ کې وفات کېږي وی هر څه یې پاخه کړه و غریبانو ته یې ورکړه او وی فرمایل چې والله ما ته اوس سکون میلاو شو ما له اوس سکون میلاو شو چې ما غریبانو سره امداد وکړو د نبي علیه السلام هره بیبي داسې وه زمونږ صحابه کرام هر یو داسې و چې خپل ځان نه به یې هر څه مخکې کول خو دا څه دا د ایمان جذبه پکار ده دا هله کېږي چې کله د ایمان جذبه او چې ایمان کمزوری نو بیا داسې ډېر په مشکل نو د موضوع مقصد مې دا و چې زینب رضی الله تعالی عنها دا خپله زندګي د کفر نه واخله تر اسلام ایمان راوړلو پورې او تر وفاته پورې دې به د غریبانانو سره امداد کو به د دې مشن دا و چې زه د مسلمان سره امداد وکړم ټوله زندګي په امداد تېره کړه او فرمایي
لوی مقام بل واورئ دا چې کله وفات شوه نبی علیه الصلاة والسلام پې په خپله جنازه وکړه او په جنت البقیع کې دفن کړه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره څومره صرف 2.5 یا 3 میاشتې زندګي تېره کړه په 30 سال عمر کې دا وفات شوه خو دا ټول وجه صرف دا وه هسې یو خبره کوم یو بله مشتاق صاحب چې تلی و د ښېګړې دپاره او د صحابو دا سنت ژوندي کول دا تلی و فلسطین ته او په دې سمندر کې سفر کو نو یو کس ته انکر دی هغه ویلی دي مړه مشتاق صاحب خو هسې ځان ښوده او موبایل یې داسې لړه کړه او داسې په دنیا کې نوم جوړو نو ما ورته وویل چې هغه 6 ورځې په سمندر کې روان دی هغه خپل ځان ښوده په مرګ کې د منټ د هغه مرګ و هغه ځان ښوده ته ته لاړ شه ته ځان مه ښیه ته لاړ شه فلسطین ته څه ورځ وه وهغې له ورکه او خیر دی ته کافر شه او ته لاړ شه والله چې په دې منبر دې بیا هم ښه ووایه به چې کافر هم وې ولاړ شي او هغې ته څه ورسې والله چې په دې منبر دې نوم هم ووالم چې یارې کافر خو ښه سړی و خو چې کم مسلمان نه غیرت وکړي او د غریبانو سره امداد وکړي هغه سړي پسې خلک ډرامې جوړې کړي مړه دا ځان ښیي ښه ته ځان مه ښیه زه ته وکړه ته ځان مه ښیه الله مو دې معاف کړي والله او لا دا خبرې پکې کړې وي مشتاق صاحب کشتۍ کې موبایل داسې لړه کړه که نه چې شاید زما موبایل هینګ کېدي ختم وي ولا دا ډرامه یې ورکړه نو دا خو هم ته وایي چې یهودو سره دومره ټکنالوجي ده چې هغه په خپله وایي که زه وغواړم زما په دې موبایل کې داسې سیمونه فټ کړي دي چې زه په یهودو کې ناست یم او زه به دلته ټک ورکوم د مسلمان په کور کې به موبایل زه ډس کوم دا ویلي نه دي دا ته م وایي زه یې م وایم دا ټول انکران یې وایي ونو هغې دا نه شو کولی چې د مشتاق صاحب موبایل یې په کشتۍ کې بلاک کړی وی ختم کړی وی نو ښایي وله ختم کړی و که نه هغې څه چې هر څه پراته دي دا ته نه منې همتا راته ویلي دي چې د یهودو سره ټول سیسټم د دې موبایلو هغې سره پروت دی نو ته بیا ترې څنګه انکار کوي دا صرف دا ده والله دا بغض او کینه کوي دا وایي دا د پلانکۍ پارټۍ و د ده خو ډېر نوم اوچت شه نو زما د پارټۍ نوم ولې اوچت نه شه نو دا بانې صرف کوي والله دا یاد وساتئ د دې فرقاوریت نه چې موږ نه یو راوتي والله چې یو کس به د خانقابې خدمت وکړي خو والله چې د ده پارټۍ نه وي که دی صفت وکړه ما ته په دې مخ توکه الله مو دې معاف کړي بس صرف چې دا فرقاوریت ختمیږي دا قرآن والله ختموي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بس فرقاوریت نه راوځو د صحابو زندگی خپله کړو دغه زموږ کامیابي ده الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړو الحمدلله رب العالمین